أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، نن مجھے سورہ توبہ آیت نمبر 119, 120 اور 121 مطالعہ کو. اللہ تعالیٰ د غزوہ تبوک پورا تفسیرہ د سورہ توبہ خمانس کی ادا سے آیات راغو چې دا ډیر د فکر ولدا. فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے خلکو چې ایمان مروړی اتقوا الله الله نه وډر شئ. پرون د درس اختتام موږ په دغه بنیاد کړو چې کوم صحابه کرامو چې هغه ته مفی اعلان مشو پورا یو جشنو، یعنی یو سات مخکې داسې یو حالاتو د معاشره چې هغه معاشره ته ځان ورته یو بوج لیدای شو، مگر دی الله طرف نه چې کله معافي وشه او د هغې مفی په بنیاد باندې دی الله رسول هم هغه ته انتظار کړي چې راشي ما سره ملاقات وکړي، اور بل طرف ته تمام مدینه جوک در جوک د غي کورونو ته منډي وای چې څوک یو بل نه مخ کې چې موږ غاړه سره میلاو کو، ځکه چې دا خلک دي چې قرآن آیات راغورته دی مفی د دې بنیاد څه د دې بنیاد داو چې دی الله خوف دی غي زړه کې. نو دیو جن الله تعالی چې اے خلکو چې ایمان مروړی اتقوا الله بنیادی خبره ده چې الله نه خوف پیدا کوي زړونو کې، الله نه ډر پیدا کوي زړونو کې. وکونوا مع صادقین، او د منافقانو ملګرتیا ما کوي، د کفارو ملګرتیا ما کوي، د مشرکینو ملګرتیا ما کوي، د غلطو خلکو ملګرتیا ما کوي، د چا ملګرتیا کوي؟ مع صادقین. کونو مع صادقین، د صحیح خلکو رښتینو خلکو ملګرتیا کوي. دا یو داسې سوال ده چې هر انسان ته خپل ځان نه پکار ده. دا اوس څه شي ملګرتیا ده؟ ملګرتیا خو په دې زندګۍ کې کیږي او په عامې زندګۍ عام طور طریقو کې کیږي. ملګری شي هغه خلکو سره چې رښتونی وي. دلته کې موږ پرون تذکرہ کړی کعب بن مالک یای چې زه په بازار کې روان یم چې سړی ته غلی غوندې لاس کې روکا راکړه چټي راکړه چې ما ولې کلغې کې ولې دله کې شای غسان طرف نه رغلو د لوی بادشاه ودرو چې رب تر راشه زه تا ته یو لوی مقام در کوم، منیسټري به در کوم، وزارت به در کوم وغیره. دا خو یو لوی مصیبت کې هغې ګرفتار کړی څوک د سره غږیږي نه، مګر هغه څه وکړو هغه فوراً چټي ورته واچوله. او ملګرتیا چا وکړه؟ هغو خلکو ملګرتیا وکړه چې صادقین وي، صحیح خلکو. لہذا د هغې نتیجه څه وشه چې نن طریقه پورې رهتی دنیا امت مسلمان د کعب بن مالک دا کې صحابه همیشه د قرآن د آیات سره تذکرہ کیږي، همیشه به کیږي. هغه عربی کې صنفان موتا ببطن الارض، څه داسې صفات دي. یو مثال کې چې داسې صفات دي، دوا صفات ځنه انسان کې داسې صفات دي چې هغه زمدای وي په ځمکې ګرځي، خو د هغه حال دا وي چې لکه مړ ده. او بل طرف ته داسې خلک دي چې هغه مړه دي، خاور لاندې دي، ببطن الارض، چې هغه په ځمکې کې دي مګر بیا هم ژوندي دي. هغه تذکرہ کیږي.
نو ته ملګرتیا د هغو خلکو کې چې هغه رښتوني خلک وي. دې آیات یو بل طرف ته مسلمانانو ته اجتماعي زندګۍ ترغیب ورکوي، حکم ورکوي چې تاسو اجتماعي او اجتماعیت زندگی مو څنګه پکار ده، هغه نیکو خلکو سره پکار ده چې تاسو دی اصلاح د لپاره د نیکۍ د بلای شکرونو طرف ته او ښه خلک وي، خپل نیک وي، کارونه نیک وي، اعمال نیک وي، کردار نیک وي، اخلاق نیک وي او د نیکۍ په بنیاد باندې جمع شوي وي. دغو خلکو ملګرتیا کوئ. وکونو مع الصادقین، د صحیح خلکو ملګرتیا وکړئ. ما کان لاهل المدینه، اوس الله تعالی چې دی نه د مدینه خلکو ته دا جایزه وا، ومن حولهم من الاعراب، او نه هغه د مدینه چرچا پیره چې کوم بدو خلکو نه هغه د پر دا جایزه وا ان يتخلفوا عن رسول الله، چې هغه رسول الله سي پرې شو او د خپل کور کې کېنستو. یعنی دا یی چې مدینه کې کم خلکو دلته کې صحیح چې واقعیتاً چې جرم خو ډېر غټ جرم کړی و، هغه خو ختم کړی چې کم منافقین دي اوس هم په خپل جرم ولاړ دي، مګر کم چې صحیح خلک وو هغوی قربانۍ وې ډېرې قربانۍ وې و اخلاص هم ورکړي، خو بیا یې کار غلط کړی و چې دی ناستو کور کې او رسول یې پرېښی و صرف دې بنیاد باندې چې سفر ډېر لوی ده، سختی ده، ګرمي ده، صحرا ده، لوزه بورځي، تنده بورځي، ستړي بورځي، تکلیفات بورځي، ہو سکتا ہے کہ چالتا جنگ و جدل وشي، جان مو قربان شي. ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسي، او د خپل ځان باندې د رسول په ځان باندې خپل ځان ته اهمیت ورکو، یعنی دا فکر نه و چې رسول مو پرې شو، او د بل طرف ته د ایمان دوا کوي، د ایمان دوا اور سره د رسول به حرمتي یا د رسول د احکاماتو خلاف ورزي یا د رسول د حکم خلاف ورزي، ویلی چې د رسول حکم دی الله حکم وي. ولا يرغب بانفسهم عن نفسي، دی دا بالکل جایز نه و چې دی رسول داسې پرې شو د کورونو کې کېنستو او ځان باندې د رسول باندې خپل ځان ته فوقیت ورکو. ذالک بانهم، دا ویلی وشو، دا دی وجنه وشو، دا دی وجنه چې داسې کله کې نشي کېدلی. ذالک بانهم، دا یعنی دا خبره الله یې چې دا دی وجنه زکوم چې داسې نشي کېدلی. بانهم لا یصيبهم، چې دی ته څه مصیبت وکړي، زما ولا نصب ولا مخمصه، چې دی لوږه تیره کړي، دی تنده تیره کړي، ولا مخمصه او څه جسماني تکلیف دی ته میلاو شي، فی سبیل الله دی الله په لاره کې، ولا یتعون موطئا یغیظ الکفار، او دی داسې لارې باندې قدم اوچت کی چې هغه لاره کفار ته ناګوار ده، کفار نه پسند کوي، دی په هغې لارې قدم اوچت کی لکه هغه لار څه وه د غزوې تبوک طرف ته وطن چې وه دا د مدینې چرچه پیره او ټولو کفارو پسند نه وه، مشرکینو ته پسند نه وه، منافقینو ته پسند نه وه. نو دی الله یې چې ته قدم اوچت کې، الله یې چې ځکه دا خبره کوم چې دا تاسو ته جایزه نه وه چې تاسو ګورګي چې تاسو وتی وای، تاسو مصیبت تیر کړی وای، تاسو لوږه تیره کړې وای، تاسو تنده تیره کړې وای، تاسو ته جسماني تکلیف میلاو وای، فی سبیل الله دی الله په لارې کې. ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار، اور تاسو یو داسې لارې باندې قدم اوچت کړی چې کفارو ته ناپسند وي. ولا ینالون من عدو نیلا، او تاسو د دشمن نه انتقام واخلئ، په څه بنیاد کې وي، څه سلسلې کې هم قدم تاسو انتقام والی، داسې نشي کېدی الا کتبا لهم به عمل صالح، چې الله تاسو عمل نامه کې نیکی نه ولیکي. یعنی مقصد دا ده چې ته چې هر عمل کوې خو چې وي دي فی سبیل الله دی الله په لارې باندې وي، ته قدم اوچتی، ته لوږه تیری، ته تنده تیری، تاسو ویلي کور کې کېنئ، په کار ته تاسو تنده تیره کړې وای، تاسو لوږه تیره کړې وای، تاسو تکلیف برداشت کړی وای، سوال نه پیدا کېږي الله چې دا ما دغسې پرې شوی، ما به د تاسو لهم به کتبه لهم به عمل صالح، ما به د تاسو عمل نامې کې عمل صالح لیکلی وای. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، یقینا چې الله چې دی محسنین څوک ته، احسان څوک ته، احسان چې خپل جذبات، خپل خواهشات، خپل حق، خپل چاهت هر څه وغورځوي دی الله دپاره، دی الله دپاره چې الله یې چې اوس دلته هر څه پرېږده، ځکه د ما کار اول ده، دا محسنین دي. نه نیکو کار هم معنی موږ نیکو کار کوو، خو محسنین اصل کې احسان
احسان نه لفظ وته دا چې احسان ما احسان دیته یای چې تا حق وی خو تا خپل حق پرې دی تا خپل آرام پرې دی لہذا الله یای چې ان الله لا یضيع زیکینا اجر د هغه خلکو محسنین چې هغه قرباني ولوي الله دې مستنصیب کی ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره بیا الله یای چې داسې نشي کېدای تاسو لږ دی الله لري کې انفاق وکي لږ وکي یا ډیر وکي لږ وکي یا غټ وکي صغیر کبیر لږ مو وکي غټ وکي دا الله نه پټي دې زدا نه کشي یو طرف ته دی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ بے شمار وشانو بل طرف ته دی عبدالرحمن بن عوف لالو جوهرو مگر بل طرف ته یو دی مزدور خجوري وي دی تذکرہ شوی دا لہذا دا سی نشی کېدای چې لږ وي یا ډیر وي ولا يقطعون وادیا نشی کېدای دا سی چې تاسو دی الله لاره په جدوجہد صحیح او دی الله دی دین دی غلبونه دی پر الله دی دین پهلونه دی پر تاسو یو سفر اختیار کوي او سفر کې تاسو غره لیار وي وادي وي وچوي لمداوي هغه کې سفر وکي الا كتب لهم او تاسو ته الله ونه لګي دا سنشي کېدای از کیږي نه ليجزيهم الله دې پرا چې الله تاسو ته دغه اجر دیر کی احسنا یو بهترین اجر تاسو ته کی ما کانوا يعملون د هغه عمل په بدل باندې چې تاسو کوم کوي یعنی بنیادی مقصد دا چې انسان ته د الله تعالی تصور ورکړي هر مؤمن ته چې د تا هر یو کار چې دا کنه چې ته د الله دې پر کوي ابو لیکای شي او خو د الله دې هر کار خپل یو تقاضي او خپل موقع دي یعنی دا سې نشي کېدای چې موقع د جهاد وي او ته دلته په نفلونو ودرې دي چې زه خو جمعات کې به جماعت نفلونه بوس کوم یا به جماعت منځونه وکوم دا نشي کېدای هر شي خپل موقع ده کله چې د الله رسول پکار وکړو نو خلکو مسجد نبوي به پریښو بیا روانو په سفر کې بیا په صحراو کې په دسونو کې په هر لکه او داسې به کولو تیممونه کولو دا لوی سفر به دا نه بیا هر یو شي خپل مقام ده لہذا الله تعالی دلته کې دراصل هغه خبره شي چې داسې نشي کېدای چې ته سفر اختیار کې تا باندې لوږه راشي تا باندې تند راشي تا ته تکلیف ملاو شي ته قدم اوچت کې دی الله په لارې کې او هغه قدم لږ لاړ شي سوال نه پیدا کېږي دغه لوی اجر ده الله دې مستنصیب کی الله دې مست قرآن فهم را کی دین فهم را کی دې سمجھ را کی دې په مطابق عملی زندگی انفرادی اجتماعی مست جوړونې توفیق را کی رب کریم دنیا بھر کې اسلام ته غلبه ورکړي کفر مغلوبه کې رب کریم د کار خیر کې مشتلو تخپل حصے چولې توفیق را کی رب کریم اسلام ته غلبه ورکړي د اسلام غلبونه دي پر کم خلک چې څنګه جدوجہد کوي هغه ته کوم بیر کې غي مدد ته کې مستدغی ملګرته کوي توفیق راکړي رب کریم ایران ته فتح ورکړي امریکا اسرائیل ناکام او نامراد کې مغلوبه کې رب کریم کفر ټول مغلوبه کې رب کریم ته رحیم کریم او رضا دعاګانې قبول کړي مسلمانانو ته اتحاد او اتفاق نصیب کړي مسلمانانو ملکونو کې امن راولي مسلمانانو ملکونو ته مینا محبت اتحاد او اتفاق ورته نصیب کړي رب کریم بیمارانو ته شفا ورکړي بیروزګارو ته روزګار ورکړي چا روزګار د ټولو ته روزګار کې برکت نصیب کړي رب کریم بیا اولادو ته اولاد ورکړي چا اولاد ټول اولاد نیک او صالح وګرځي رب کریم چا نور حجتونه پرا کې چا باندې قرضې وي قرضونه اعلان کړي رب کریم ته رحیمی کریمی مجدا دعاګانې قبول کړي موږ څومره عزیزان رشتہ داران د دنیا نه رخصت دي رب کریم ټول ته مغفرت نصیب کړي ټولو قبرونه د خپل نور نه منور کړي رب کریم ټولو قبرونه د خپل نور نه منور کړي رب کریم موږ رواني ورزي مرګ وخت مست ایمان نصیب کړي مرګ پر مست اطاعت نصیب کې د تا دی رسول پیروی ته نصیب کې مرګ وخت مست ایمان نصیب کې مرګ دی بعد مست مغفرت نصیب کې رب کریم د قبر د عذاب نه د حساب کتاب سختۍ نه او د آخرت تکلیفات نه موثق خپل پنار ته نصیب کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت قربت حوض کوثر نه مستوب نصیب کې جهنم نه موثق رب کریم پل صراط په لري مستموج مرپلار ته خويندرونو ته عزیزانو ته دوستانو ته رشتہدارانو ته آل اولاد ټول مسلمانانو ته رب کریم تخپل روشنی نصیب کې اللهم صل وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد نبی الامی و علی اله و صحبه بارک وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين